اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بیا دویمې واقعات اوس درالمه د شاه زمان د بچو د حقیقي خبرې قصې. نن ما ته ډېر ښایسته ماشومان هم مخې ته ناستې دي، ځوانان هم پکې دي، خو قصه څه ډېره عجیبه قصه ده او انشاءالله د رب نه امید کوم چې ستاسو دماغو کې به کښېني. خو تاسو نه به زه تپوس کوم، ماله به جواب راکوئ. تاسو ټول مږه پیژنئ؟ مږه خو پیژنئ که نن سبا ګورئ، پخوا به مونږ ورته منګکورې ویلو، اوس ورته مږه وایي. مږه وایي غټې ته چې پیشوګان هم ترې یېرېږي، هغې ته مږه وایي. نو ما دا خبره کوله چې کله مږه کور ته ننوځي نو تاسو ته خو بیا پته ده چې دا ډېر غټ نقصان کوي. ولې چې دا مږې اوس ډېرې زیاتې غټې شوي دي. څوک کوئی دا انډیا را پریښي دي او څوک کوئی دا چا را پریښي دي، هر چا چې را پریښي دي، خو مږې غټې دي سمې د پیشوګانو عمره دي. تاسو یې وګورئ بیا صیبه مږه را ننوتې ده او ښځه او خاوند ډېر زیات پریشانه دي چې مږې سره به څه کوو. نقصان کوي که نه؟ کپړې خوري، بالښتونو ابرې خوري، هر یو شی خوري. داسې څیز نشته دی چې هغه مږی خرابوي نه. المارۍ ته دننه هم داخلوي ځان. ښځه او خاوند پریشانه دي. نو دا زنانه د خپل خاوند ته وایي چې شوهره ویل ویل تا ته خو پته ده چې اشنا خو راننوتی دی که نه؟ اشنا دې مږې ته وایي. ښه وایي تاسو ته پته ده چې اشنا خو راننوتی دی، څه بندوبست یې وکړه. نو که تاسو خیال کړئ د دې مږو دپاره مختلف لټونه دي. نو دې سړي لټ راوړو، چې لټ یې راوړو نو ګوره چې په چا سخته راشي. تاسو په دنیا کې وګورئ په دې ځوانانو چې سخته راشي خامخا بل نه طلب د امداد کوي. یا یو سړی سیند کې پرېوځي، منداڼو بوټی پیژنئ؟ دا ډېر کمزوری وي منداڼو. نو دا سړی وایي که زه د اوبو یوړم کیدای شي دا منداڼو بوټی دې ته هم لاس اچوي، که دا مې را منې کي. به هر حال په کور کې یوه کمتره وه. نو دا مږه په منډه منډه باندې راله دې کمترې ته وایي یو خبره کوم، زما خبره واوره. دا یاد ساتئ ګورې دا اشیا په یو بل په خبره پوهېږي، څنګه چې موږ انسانان د یو بل په خبره په ژبه باندې پوهېږو. نو کمتره ورته وایي چې خپل کار دې دی سخته ده په تا ده. دا نه وایي چې زه به تا سره مدد وکړم، تا ته به لاره وښیم، تا له به زه داسې یو ښایسته خبره وکړم چې ته به د دې مصیبت نه خلاص شي. ویل نه صاحب اشنا دا د خپل کار دی، سخته ده په تا راغلې ده. اوس د الله قانون ته ګورئ. خدا یاد ساتئ حدیث پاک کې راځي خیر الناس من ینفع الناس. ګوره چې بهترین هغه دی چې په چا سخته راشي او دی ورسره ښه وکړي، چې دی ښېګړه وکړي ګاونډ سره، د خپلو ملګرو سره، دوستانو سره، یو مسلمان سره. دا وی بهترین انسان دی، غوره انسان دی چې دا ښېګړه کوي. اوس کمترې انکار وکړو نو دا مږه راله دې کمترې نه راووښتې د چرګ دی په دې کور کې بانګي چې ورته ویلی شي. ماشومانو تاسو بانګي پیژنئ؟ ګوره دا اذانونه کوي. ښه بېواره چغې وایي د ساري چې لا ملا صاحب اذان نه یې کړی او دی وایي کوکو 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 ویا لکه چرګ بانګ ویلو. زما په خبره پوهېږئ؟ ماشاءالله بعضې کلو والا خلک کودئ خو تاسو ماشاءالله ویښ یئ. تاسو د ګړي ساخان یئ که نه؟ تاسو د ګړي ماشاءالله د ګړي ساخان خلک ډېر هوښیار دي. ګوره یې دا مږه راله 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 چا له راغله؟ چرګ له راغله. چا له راله؟ ماشاءالله. چرګ هم ورته وایي چې مږې دا د خپل کار دی، تا پسې لټ راوړې مونږ خو پکې نه ګیرئ. نو ټیک ده خیر دی مدد ورسره وکړه. وایي نه دا د خپل کار دی. مږه زی 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 چیلې ولاړ دی په دې کور کې، هغې ته خپل فریاد مخکې کو. چیلې هم ورته وایي چې مې زه پکې نه یم، زه په دې کې نه یم، دا د خپل کار دی. بیا راځي یو غټ غویی ولاړ دی، مږه باندې سخته ده لټ راغلی دی.
پنجره راغلی ده، مګې د پاره جیلخانه راغلی ده. نو غویم ورته وایي په خپله ژبه کې چې اشنا دا د خپل کار دی. اوس د الله پاک قدرت ته ګوره، شپې ټیم دی، ناوخته ټیم دی او یو ټق آواز وشو. تاسو وګورئ چې دا شپه نیمې ته ورسي که نه او دا کټورې د هغه پاس نه راپرېوځي، دا څومره غټ آواز کوي که نه کوي؟ ولې خاموشي وي؟ مګه خو لاړه یو طرف ته ناستې ده او یو ټق آواز وشو، چجې والا مار راغلی دی او ټس شو چې په دې لټ کې ګیر شوی دی. خو سر خو یې بار دی. دا یاد ساتئ، مار چې کله مړ کوئ، دا د تجربې خبره درته کوم ښه، سر به یې وښئ، سر نه په لکۍ مري نه په ملا مري. ګوره یاد ساتئ، نقصان در کوي که په منځ یې نیمم کې که نه بیا دې م خوري، ټک دله در کوي. خو زه شکر الحمدلله اجازې یې شته ده. بعضې خلک یې دمونه چې زه خپله د مار لړم وغیره الله دې څوک نه پې خوړل کوي، خو اجازه ما سره شته. نو چې کله دا مار په دې لټ کې ګیر شو، شپه د تیاره ده نو چې دا ټک څه وکړو. زنانم لاس ټپوي چې دا څه چل دی، چې لاس یې ټپولو، مار دی د چجې والا ټک چې دا زنانې په دې ځای وخوړه. چې وی خوړله اوس به اسپتال ته بوځي، یو ځای بل ځای به یې ګرځئ. مګه خو یو طرف ته بس لاړه وتښتېده، خبرې ختمه شوه. اوس وګورئ په زړه کې درغلي او د بل سره مدد نه کول چې څه انجام وي د دې نورو کسانو چې چا کړي. ګور زه به تپوس کومه، پیله دا مګه چا لتلې ده؟ تاسو ټول وایئ آی شابسې ما ته یخ ناسې ښه. ما یو ځای کې ویل نسوار ګناه ده او مسواک وخل سنت دي. ګلدین کاکا دومره د نسوارو چونډه ایښې ده، وایي قاري دوست محمد ویلي چې نسوار اچول سنت دي. هغه اوده و، ویښ کښېنئ، پیله کمترې لتلې ده. زنانه اوس ګرځئ په ډاکټرانو، په طبیبانو، حکیمانو باندې جی مار چې چلې ده، ویل فورن چې کور ته لاړه شي. ګورې دې له کمتره چېرته وګورئ، نو کمتره خو هغې کوه که نه، وایي کمتره یې حلالوله. کمترې ته وریاد شو چې اوهو مګې ما ته ویلو که نه چې ما څه مدد وکړم. اوس د چا نه مدد وغواړم چې هغه ځان نه خبرېده، نو چاړې پرې راښکلې وه. نو دا کمترې څه دپاره وله لاله کړه؟ ویل د دې نه وله یخني وباسئ. و دې ده کې یو مسله بله واورئ، څوک چې د پالج اټیک پرې راشي، ګوره یاد ساتئ، فورن توره کمتره نه ده، دا ګورئ او دا وله په غوړو کې وچه سره کوئ. پالج والا له دومره پیده ورکوي چې جبه یې پیړئ نو جبه به یې د خیره څه نری شي. ټیک شوه؟ تاسو په دې خبر ورسېدئ؟ نو کمتره خو د منځه ووته. وخت دی چې تېرېږي، چا کله چې څوک مریض پرېوځي، که غریبانان دي که سرمایه دار دي، میلمانې تپوس له راځي که نه راځي؟ ټول ووایئ راځي که نه؟ جي تاسو مو وایئ، تاسو اواز دی کې راشي، تپوس له راځي. او چې څوک د بیمار پرسۍ تپوس د چا وکړي، دا یاد ساتئ، که شپه وي نو تمامه شپه د مغفرت دعاګانې او یا زره فرشتې وله دعاګانې غواړي. سبحان الله، څومره کمال دی پکې. ملمانه یو ملمه سره یو کم سل رحمتونه برکتونه نازلیږي. پخپله به چکنی خوري، ګوپی به دې پخ کړی، خو چې ملمه در کره راشي نو بیا کوک دا به لالې راوړې به وله. نو هغه ملمه خو ټول نه خوري، تیم ورسره وخوري او ستا بچي هم ورسره وخوري. رحمتونه دي که نه دي؟ نو ملمه سره رحمتونه راځي. اوس اچانک ملمانه راله، شپه ده، دا قیصه ګوره ډېره پخوانۍ ده. پخوا به د پنډاو چرګوټي نه و، دا سپین مشرانو دې مشر ته پته ده، پخوا به کور کې چې کم چرګان و هغه به یې حلالول، داسې وه. ښوروا به یې ښایسته وه، پوستکی به یې ترې نه لرکولو، زنانو به دومره ښایسته پاک و. چا به ویل هلکه پلانکي کره چرګ حلال دی، اوس څوک وایي؟ نه وایي. برکت لاړو، دا موږ کم زمانې ته پاتې یو. چرګ حلال شو.
میلمانه راله بس بانګي راونیو بانګي ویلي دي چې اوهو ما ته مګې ویلي و که نه خو زه بس نو راله را باندې نو چرګ یې چا لال کو میلمنو له اوس سیبه زنانه وفات شوه ما وله ټک ورکړی دی خو بیا نیټه یې پوره شوه اذا جاء اجلهم قرآن کې رب العالمین فرمایي چې ګورې دا د ټک خبره نه ده کله چې د انسان نیټه پوره شي دی به مري نو موږ به ټول مرو خو وخت چې راشي نیټه پوره شي خو الله دې مرګ د ایمانه سره کړي ټول وایي چې امین مرګ خو موږ ټول منو خو یا الله دا کومه درنه کلمه چې ویلې ده دا زموږ د ټولو مسلمانانو نصیب آمین. اوس راسئ جي واقعه واورئ میلمانه هغه به راتله چرګ حلال شو زنانه وفات شوه میلمانه سیوا شو که نه بیمار پرسۍ له دونه نه و راغلي زنانه مړه شوه درېیمه ده اوس صیبه په درېیمه دعا کېږي زموږ پښتانې خلک هم ډېر زیات کوي اوس ویل یاره اوس خو د سمدستي دا چیلې حلالول غواړي نو اوس خو نور څه نشته خو زه شوروا مروا به پکې وکړو دا چیلې ولاړ دی چیلي ته چې کم وخت کې وکتل که نه چیلي ته هم خپل وخت را یاد شو چې وایي دا خو هغه یو هم لاړو کمتر هم لاړه چرګ هم لاړو اوس چیلې وایي چې نمبر زما دی که څنګه بس مالک یې جلب نه دا چیلې راونیو او دی ذبحه کو حلالې کو درېیمه مو شوه وخت تېرېده د دې زنانه چیلم راغې څلوېښتي راغله څه راغله الان کې په اسلام کې ګورې چیلم څلوېښتي نشته چې ته لازمي وکړه خو دنیا خلک دې رواج دی کوي ویل راشه اوس به څه کوو خو تیار غوی ولاړ دی نو دې قصې ته وګورئ که نه عبرت دی که نه دی اوس به په چیلم کې خو میلمانه ډېر زیات دي یاره څلوېښتي ده دې تره بچو ته م ویمه دې ترور زامنو ته م ویمه دلته مې خور ده هلته مې د ترور ده د ترور بچي مې دي ماما بچي مې دي چم ګاونډ دی نو خامخا خبره د غوی ده په چرګه کار کېږي نه کېږي په چیلي کار کېږي اوس به په څه کار کېږي لکه نن چې شاه زمان صاحب غوی حلال کړی دی تاسو به غوښه خورئ که نه ماله به راکوئ ماشاءالله خو ګوره یخني پکې ډېره وکوئ ښه غونته کې بوډاګان سپین ګیري چې راځي نو موږ غوښه نه شو خوړی غاښونه هم کم دي تاسو په خبره پوهېږئ دې ځای کې دا قصه بندوم او زه به بیا دوباره دې قصې له راځم چې ستاسو ذهن څنګه دی چې ما قصه کم ځای کې پرېښې ده کم ځای مې قصه پرېښوه غوی سره بیا به یې ما ته یادوئ یو سړي غاښ ایښی خو د سرو غاښ یې ایښی چې د سرو غاښ ایښی دی ملګري ته وایي چې راځه دې هوټل کې په تا باندې زه چیس کم هغه ورته وایي ډېره مهرباني وي مهرباني به خپل کار کوي چې بس کو دواړه نو اوس څه کوي دا د سرو غاښ د ملګري ته هم ښایي او د چیواله ته یې ښایي چې ما خو هم د سرو غاښ ایښی دی نو چیواله ته وایي چې چیواله دا خولې دا هم راکږه کړه نو هغه خو ښکاره شو ګورئ تاسو ما ته لږ نظر وکئ چیواله دا سرو غاښ ښکاره شو نو چیواله نه خبر نه دی چې هغه د ظالم بچي یو ګوته ده نه سیواو هغه یو دې خوا ایښی او یو دې خوا نو موټه یې داسې راونیوله وی وایه لکه څه چغې وې نو دا غاښ یې ورته وښودو ویل تا له چی در وړمه خو کاوه که توره نو دا بل یې ورته وښودو چیواله دوه غاښه ایښي و ښه یو یې دې خوا ایښی و یو یې دې خوا ایښی و ویل کاوه که توره نو دواړه یې وښوده راځو خپلې خبرې له چې ستاسو ذهن وګورم کم ځای مې قصه پرېښې وه جزاکم الله وایي چې ذبحه کو څلوېښتي وشوه مګه خو لا ژوندی ګرځي ګوره مخې ته یې څونه مړي وشو پیله نمبر کې څه لاړه کونتره لاړه ولې مدد یې نه و کړی مدد کوئ یو بل سره ښه یو بل سره مرسته کوئ او ګوره څوک چې یو بل سره مدد کوي او مرسته کوي شاتو مچۍ هم لیدلي دي د هغې بول چې دي رب العالمین قرآن کې د هغې صفت کړی دی شفاء للناس
دا د زمونږ او ستاسو دپاره دوایي ده. ګوره وی هلکه ټوخی دی پې، مرۍ خرابه ده، سینې خراب، وی شات شته لږ شات، نو شات ورکوي. یو قاري صاحب نو هغه قیرت کولو، نو هغه به چې کور ته راتلو نو نوی نوی قاري شوی و، مور ته وایي چې مورې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نو مور ورته وایي بچیه داسې غوړ سلام ما چې نو خو ډېر زیات خوشحاله یې. ویل زه داسې کار وکړه چې دا پلار دې ټوخېږي هغه له لږ شات راوړه. نو دا قاري صاحب محترم دکاندار ته وایي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، او ته یې وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. ویل کاکا شهد شته؟ نو هغه ورته سر داسې وخوځه، ویل شات خو نشته. وی هغه مخامخ پراته دي که نه؟ ویل بچیه تا خو په داسې الفاظو کې ویلې لکه چې ډېر ټینګ شات غواړې، دونه ټینګ شات ما سره نشته. تاسو پوه شوئ په دې خبره؟ نو هغه خبرې داسې کولې. خیر دی خبرې داسې کوئ، خو بعضې وخت کې لږ خیال ساتئ. عرض مې دا کولو د ماشومانو ته دا قصه مې روانه کړې ده. کوم ځای کې مې پرېښې ده؟ ویم حلال شو، څلوېښتیم وشوه، دعا وشوه. ګوره که چرې د کمترې مدد ورکړی وي د مږې له، نو رب العالمین به د دم خیال ساتلی وي. تا چې په چا باندې یوه پرده واچوله، رب العالمین وایي زه به په تا یو کم 100 پردې واچومه. نو په یو بل پرده مه اچوئ. دا نه ده چې یو سړي نه خطا وشوه او څه شور جوړ کړي، نه، خاموشي اختیار کا، پرده پې واچوه، رب العالمین به درنه رضا شي. د دې خبرې نه چون دا دی چې مږې له چا مدد ورنه کړه، مږه الله پاک بیا هم خلاصه کړه او د نورو پکې سر وخوړلو. نو دا واقعه مې تاسو ته د شاه زمان دی په کور کې چې ما ته نن دعوت را کړی، رب العالمین دی د دوی دا ماشومان ګلونه نیک عمله صالحه قرآن خوانه لوي کي، او د دې چې کمې خوشحالیانې دي نو دا مور او پلار نیا نیکونه دا ټول رشته دار ګوره ښایسته ځوانان پکې راغلي دي. زه چې راننوتم غوا ته ناست وو، غوا یې سنبالوله. دقه رنګ یو بل سره مینه محبت کوئ. نن تاسو رالی سبا به تاسو کره خادي وي، شاه زمان به درته ولاړي. ولاړ به یې که به نه به یې ولاړ؟ دا د یو لاس نه پړق نه خېږي. ګوره یې ټق نارې شو، پړق یې وکړو، نو چې څه تاسو ښه شئ څه به د سره دیم ښه وي. په دې خبرو دی الله پاک مونږ او تاسو له د نیک اعمالو کولو توفیق راکړي.